الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اولاد د الله تبارک وتعالى بهترین نعمت ته او د دې نعمت احساس هغه چاته کیږي چې څوک د دې نه محروم وي. ډېر لوی نعمت دی. الله تبارک وتعالى چې دا نعمت چاله ورکي نو په انسان باندې بیا یو څو ذمہ داریانې هم راځي او هر مور او پلار دا غواړي چې زما بچی کامیاب شي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. لیکن ډیر کله داسې هم کیږي چې یو ماشوم مور او پلار په سکول کې داخل کی، په مدرسه کې داخل کی، هغه محنت کوي، کوشش کوي، لیکن دا هغه ذهن کمزوری وي او هغه ته څه یادیږي نه، یو ته یادیږي خو زر ته هېرېږي او یا پې پوهېږي نه. نو د هغې دپاره زه غواړم چې تاسو ته بهترین عمل، دا یو قرآني عمل دی، دا تاسو ته وښیمه. نو دا به انشاءالله تعالی چې کوم ماشوم وایي 121 پیرې دا آیت دې په اوبو باندې وایي او بیا دې په دا اوبه په هغه ماشوم باندې اسکوي، نو انشاءالله هغه بهترین عالم، فاضل، مفسر، محدث جوړیږي. دا د سورې نساء آیت دی. دا د سورې نساء آیت نمبر 113 دی. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. دا آیت دی 121 پیرې مور او پلار په اوبو باندې وایي او دغه ماشوم نه دې ورکوي، نو انشاءالله د ده حافظه به ډېره قوي شي او دی به په امتحانونو کې په اعلی نمبرو سره پاس کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.